آیت نمبر 34 صفحہ 587 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ويل فرعون للملأ سرداران اخبلتا حوله چې د نګیر چاپیر ناستو ان هذا بشکا د موسی علیہ السلام لساحر علیم یو پوی جادوګر دی یریدو دی غواړي چې ان یخرجکم وباسي تاسو من ارضکم ستاسو د ځمکې بسحره وخپل جادو سره فماذا تأمرون پس تاسو څه حکم کوئ قالوا دی اویل ارجح مهلت ورکدتا واخاه او د ضرور تا وبعث اولیگا فی المدائن بخارونو کی حاشرین جمع کون کی یاتوکا چی دی راولی تاتا بکل سحار علیم هر پوی جادوگر فجمع السحرتو پس را جمع کرشو جادوگران لمیقاتی ويو مقرر وقت يوم معلوم لمقرر يرسي وقيل للناس ويلش خلقتا هل أنتم مجتمعون آياتاسو جمكي دنكي لعلنا شاید چی منگا نتبع السحرة تابداریو کدا جادوگرو ان كانوا هم الغالبين فجرشل دی غالبا فلما پس کلچی جاء السحرة راغل جادوگران قالوا دی اویل لفرعون فرعون تا أئن لنا لأجرا ایا منتباس بدلوی ان كنا نحن الغالبين كچری منگ غالب شو قال نعم فرعون ویهاو وإنكم او بشکتا سبا اذن فدغ وحکی لمن المقربين لما دنزدو بندگانو نشي قال لهم موسى ويديت موسى عليه السلام ألقوا چیو غرزوي ما أنتم ملقون سچتاسو غرزون كيي فألقوا فاستي غرزول حبالهم رسي خبلي وعسيهم أو أمساقان خبلي وقالوا عودي أويل بعزة فرعون وسنف عزة فرعون إنا لنحن الغالبون بشكاهم منغا غالب كيدن كيو بسم الله الرحمن الرحيم مخکنی آیاتونو مبارکو کی د موسی علیہ السلام او د فرعون هغه مناظرات تیر شو او په هغه مناظره کې فرعون هغه ناکام شو علمی جوابونه هم ورنکړی شو او بیا موسی علیہ السلام چې کومه معجزه ښکارا کا بلکې دوه معجزې دغه ټیم کې غټي غټي هغه ښکارا شوې د الله په حکم باندې یو جلالی معجزه وا چې موسی علیہ السلام عصا وغورځوله نو هغې نه یو ناګهانه یو عظیم مار هغه جوړ شو ټول خلک یې ویرول او دویم جمالی معجزه وا چې موسی علیہ السلام خپل ترخت لاس کو بیا راویستو نو هغه پړه کېدو خلک ورته را قریب شو نو د دې دواړو خبرو هم علمی بحث
او هم دا معجزې د دې مقابله هغه فرعون نشوه کولی. نو فرعون اوس هغه خپل پارلیمنټ راوغوښتو، خپل اسمبلي او وزیران او سرداران او مالداران دا ټول راوغوښته چې د موسی علیه السلام سره څه چلو. مفسرینو حضراتو دلته لیکلي دي چې مخکې موسی علیه السلام د دوی د یرې د وجهې نه د دې خپلې علاقې نه تلی او سفر یې کړی چې هسې نه ما قتل کړي، او اوس موسی علیه السلام نه یریږي. مخکې یریدلی او اوس موسی علیه السلام باندې یره او خوف نه راځي او باقاعده جري د مجاهد غوندې شجاع انسان غوندې هغه ولاړ دی. او دغه ځای نه موسی علیه السلام په دغه ټیم باندې لاړو، بیا هم دی باندې هغه خوف او یره هغه پرته ده. او بله خبره دا ده چې مخکې چې فرعون کم میټینګ راغوښتی و چې کله موسی علیه السلام د دې ځای نه هجرت کړی و، نبوت ورته لا نو میلاو شوی، نو هغه ټیم کې هغوی دا مشوره کړې وه چې دی به قتل کوو. او بیا موسی علیه السلام راځي او هغه چې کوم دی نو قتل کولی نشي. بیا موسی علیه السلام اوس معجزې م ښکاره کوي، مناظره م ورسره کوي، بحث م ورسره کوي او د شجاعت خبرې م کوي. موسی علیه السلام بالکل دا فرعون هغه ورته هېڅ هم نشي ویلی، قتل کوي یې نه. دا ولې؟ نو دا د دې وجهې نه چې یو خو دا ده چې مخکې چې موسی علیه السلام یریدلی او تلی و نو هغه ټیم کې پیغمبري نه وه میلاو. موسی علیه السلام ته خپل زور معلوم نه و چې ما ته دومره روحاني طاقت الله تعالی را کړی دی، دومره لوی مقام او مرتبه ما ته میلاو شوي دی. دا مخکې ورته موسی علیه السلام ته پته نه وه. نبوت خو موسی علیه السلام ته رستو میلاو شوی دی. هر پیغمبر ته چې نبوت میلاو شوی دی نو جمهور علما وایي په 40 سال کې ورته میلاو شوی دی، او هغه ټیم د موسی علیه السلام عمر هغه کم و. نو دلته چې موسی علیه السلام اوس نه یریږي نو اوس دی د الله تعالی پیغمبر دی، نو اوس ځکه په ده باندې خوف نه راځي. یو وجه دا ده. دویمه وجه هغه دا ده چې مخکې فرعون هغه دړکې غورځولې او اوس فرعون ویریدو. موسی علیه السلام د هغه په دې تقریر کې د موسی علیه السلام په دې خبرو کې په دې معجزاتو کې داسې یو رعب په د فرعون باندې رالو چې بعضې مفسرینو حضراتو لیکلی دی چې فرعون دکه ټیم کې 80 ځله په دغه ورځ باندې 80 ځله دی لیټرین ته تلو راتلو، دسمات یې نه ټینګېدو، خېټه یې خرابه شوه د یارې د وجې نه. کله چې انسان ویریږي بیا تشې میتیازې ولي چې ډېر یې ویریږي بیا خېټه خرابه شي. موسی علیه السلام هغه رعب دومره سیوا دی چې فرعون باندې باقاعده دستونه ولګېده او د هغه دسمات یې نه ټینګېدو، نو ویرېدو چې که دې زه مړ کړمه چې بیا به لا څومره تکلیف او مشکلات ما ته میلاوېږي. یرې د یرې وجې نه یې مړ کولی نه شو. دا الله تعالی دې انبیاء کرامو ته، صحابه کرامو ته، نیکانو خلکو ته یو رعب ورکړی وي. مفسرینو حضراتو لیکلی دي، بزرګانو لیکلی دي یو کس هغه نیک عمله وي او د ګناه نه ځان ساتي، دوه کاره به کوي، اعمال صالحه به هم کوي او د ګناه نه به ځان ساتي هم. که دا انسان څومره هم بد شکله وي الله تعالی دته یو رعب ورکوي او هغه په باطل پرستو باندې پروت وي. او چې یو انسان څومره هم خوبصورته ولې نه وي خو چې دی اعمال صالحه نه کوي او د ګناهونو نه ځان نه ساتي، د ده په مخ کې اثر نه وي.